نن جلسه ضروري ده که ستاسو روزګار جی روزګار دې ته توجه نه کوي بالکل نه کوي او په خپله صوبه کې جلسې څه ضرورت شته نه جی په خپله صوبه کې وروره جلسې څه ضرورت شته هیڅ ضرورت هم نشته جی دا ټول ماشومان دي او دا دغه شان دا یو میاشت شوه دا ټول دغه شان راځي سهار او مازدیګر ځي نو دوی خو پخپله ماړه دي او د دې غریبانانو چې دا کشتۍ روان دي زمونږ نو دا به هر څه ټیکي چې دا نه روان نو سم ټیک نه دي ووټ هم ورکړی بالکل هم ورکړه دي ووټ یې ورکړی او جی نن د خپله صوبه کې جلسه ضروري ده نه جی نه جلسو د څه حاجت هم نشته خو بس داسې کار چې زموږ لینډ روان د جلسه چې کوم سرکاري وسایل لګي خو دا په دې غریبانانو لګي چې دا 115 ورځې ضایع شوي دي ښه به نه وي نو چې ډېر درخواستونه مو ورکړل خو بس کار نه کوي څوک هم نه کوي بس چې راشي بس کشتو والا په مخ کې دا کشتۍ وي چې دوی پې خپلې مقابلې کولې هغه وخت یې ولې نه بندولې چې دوی پې خپلې پیسې واخیستې زیاتې او مقابلې پې کولې او چا ته یې ګټې اچولې او چا ته یې څه کول نه هغه وخت هم دا کشتۍ نه وي ګرانو کتونکو چین والا تیزان خوده او چین والا دا سپاټ خوښ کړو په ټوله پښتونخوا نه په ټول پاکستان کې چې زبردست او ښه پکنیک سپاټ دی نه هغه صدریاب دی او دلته کې دا حال دی راشه وروره دې خوا ته زمونږ خبره ونه منلې شو بیا موږ روډ ته راوځو بیا به دا روډ بندوو او دا کشتۍ بیا سوځوو او جي نن جلسه ضروري ده نه جي ووټ هم خو ورکړی او جي ورکړی دې دپاره مو تاسو هم روزګار او جي بس دې دپاره مړه کړه چې اوس روزګار واخیستو نو بیا دپاره بولې نه ورکړو چې داسې او جي څه به وایې وروره ته هم دلته روزګار کې دوی سره یې ها جی زم دلته نن جلسه ضروري ده که نه نه جی نه جلسه ضروري نه دی زمونږ دا کم روزګار چې ولاړ دی دا ضروري جي یو میاشت او 15 ورځې شو جي هېڅ غم هم ورسره نشته ایس یې لاړو ډي سي یې لاړو فضل شکور خان له لاړو هېڅ غم ورسره نشته نن چې دا کوم سرکاري وسایل استعمالیږي چې دی په تاسو استعمال کړو ښه به نه وي به د دغې ورسره غم زمونږ د دغه نشته غریب نشته مشره څه به وایې څه ووایو په سیلاب کې زما زوی مړ د زلمې او ما ته څه میلیو شوي څه راکړي شوي دي ما ته کښتۍ هم لېږلې وه کېدای شي ستا د زوی پیسې وتلي کښتۍ هم لېږلې وه او دې صدر صاحب لېږلي وو او هغه پکې ډوب شوي مړ شوي ما د حکومت څه راکړي وي نن جلسه ضروري ده که نه ستا د امداد زمونږ د امداد ضروري دی جلسه نه ضروري او په خپله صوبه کې لارې خپله صوبه کې لارې بند دی ګرانو کتونکو دا وګورئ جي دا صدریاب کشتۍ ولاړې دي دا وګورئ جي دا کشتۍ ولاړې دي او دا ما تاسو ته وویل دا زما شاته چې کوم خلک ولاړ دي دا د اوبو میان دي دوی د خپل ځان هر قسمه لیکل ورکوي دوی چې په کشتۍ کې څوک وړي د هغې هم لیکل ورکوي الحمدلله صدریاب کې داسې ناوړې پیښه لا نه ده راغلې او چې کومه پیښه راغلې ده نو هغې له پروپیګنډه ورکړې شوې ده هغه د پروپیګنډې په توګه باندې پیش شوې ده نورو حادثات راځي د حادثاتو نه یره نشته دا صدریاب 2010 سیلاب هم یوړو 2022 سیلاب هم یوړو اپنی مدد آپ چې کوم دی نو دا د خلکو ځان ته ښکلې که دلته د حکومت لخوا په دې پکنیک سپاټ کې هېڅ قسمه تعاون نشته دلته د چین نه خلک راغلي وزیران رالل د ټوریزم وزیر هم د سیاحت او دلته یې تقریرونه وکړل چې دا به کوو دا به کوو هېڅ یې ونه کړل نن 115 ورځې وشوې لږ دغه افسران او دغه امپیګان دی په دې خپلو ګریوانونو کې وګوري نن چې د جلسې له دا کم خلک راځي دغه ورکران دي د خپلو ګریوانونو کې وګوري جلسې کوي جلوسونه کوي خو په خپله صوبه کې مه کوئ او د خپلې صوبې د خلکو اعتماد وګټئ چې دوی نه روزګار اخیستی دی هسې بیسه دا ظلم دا بربریت او دا جبر بند کې نن یوم کشمیر ورځ ده کشمیریانو سره د صدریاب دغه خواریکه خو خپل یووالي وښودو ورسره دغه جلسه یې نامنظوره او دا غوښتنه کوي خو چرې زمونږ دا کشتۍ ولو نه شوې نو روډ به بندو کشتۍ به سوځو په دې یو کشتۍ باندې لکونه روپۍ خرچه راغلی بیا پې څه ډېره د افسوس خبره ده خو د سوچ کوونکو دپاره خو په دې صوبه کې حکومتي او د قوم حکومتي قامي حکومتي دا ټول د پی ټي آی ورکران دې ټول لوټونه ورکړي دي اورې او 50 چې په دې ولاړ دي دا چې اوس روانېږي بیا به 50 هزار روپۍ لګي دا پروګرام هم تاسو ته وړاندې کړی یم